نن په دې کلیپ کې دوه خبرې کوو چې د ماسوتنې کم ویتر دي د هغې متعلقه او دغه رنګې اور سره د ویتر نه بعد ډیره زیاته زبردسته او پاورفل وظیفه ده چا څومره حاجات وي چا څومره مشکلات وي څومره مسایل وي که د رزق مسایل وي که هر څنګه مسایل وي که د مال او دولت وي ان شاء الله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک ډیر زیات صبر کی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک چې کله یو انسان خوښ نو الله پاک د انسان راولي او ځان ته په جانماز باندې ودرای نو کله الله پاک د انسان نه فرض مونږ ادا کی کله د سنت ادا کی کله د وتر کله د نوافل او د غرنګ کو تاسو مونږ کوي نو تاسو د الله پاک پسندیده بندګیانې په دې باندې شکر او الحمدلله را پکار دی د غرنګ کله چې مونږه وتر کو د ماسوتنه فرض مونږ حل کو کی به دغه نه بعد سنت وی بیا وتر وی نو په دې وتر کې کم کم سورته ویل د پکار دی ډیرو خلکو دا پته نشته چې کم سورته ویل پکار دی یاد ساتئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وترو کې سورۃ الاعلى ویلي سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى تاسو د سکرین باندې ښکاري دغه رنګ په دویم رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ویلي او په دریم رکعت کې به قل هو الله احد ویلي دینم پته لګي چې وتر د درې رکعات لري د وتر نیت دار نیت نو کړو د زړه خلاصه د رکعت وتر واجب مزدا کوم په دې ذروه پر ازار هده حاصل تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر او کو جمع سره کې نیت نو کړو د زړه خلاصه د رکعت وتر واجب مزدا کوم په دې ذروه دی حاضر امام پسې به د سي نیت دا کول شي یاد ساتئ چې په وتر کې په اخر کې دوی قنوت ویل کېږي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك دا پکې محترم ویل کېږي کله چې نه دا هیر شي د چانه کو دا پات شي نو په اخر کې به سجده سهوا دیو کی دته ویل کېږي سجده سهوا چې کله تاسو مونږ پورا کړئ او په اخر قاعده باندې کېنه عبده او رسوله پورې مونږ وای دوان طرفون ته سلام وګرځوي بیا برغه نه بعد دو سجده وکي بیا بر سرنا مون شروع کې د تحیانا او دا به پوره کوي نو تاسو به سجده سهوا د اوشي چې کله تاسو سهوا او شولا نو د سې لګي چې تا په مانځ کې اډو غلطی نه راکړي د غرنګي رازو وظیفه طرف ته نو زمنګ وظیفه دا سره چې کله حلقه د ماسوتن مونږ وکي د ویترونه فارغ شي داغه نه بعد درې پیری درود ابراهیمی وای او د غرنګي بیا داغه نه بعد درې پیری سورۃ الفتح وای سورۃ الفتح نو چې کله سورۃ الفتح دا ویلې نو بیا به د هغې نه بعد درې پیری سورۃ الکوثر وای بیا به د هغې نه بعد درې پیری الله الصمد وای بیا به د هغې نه بعد درې پیری یا رزاق وای یا رزاق یا رزاق بیا به د هغې نه بعد درې پیری درود شریف وای او بیا د هغې نه بعد دعاو کې ان شاء الله العزیز څومره چې مقاصد وي څومره چې مشکلات وي دا ټول مشکلات ول الله پاک ختم کی او ټول مقاصد دا ول الله پاک د پوره کی الله پاک خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته